السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زیم مولانا عطا الرحمن. نن به مونږه د نهم کلاس د مطالعه قرآن حکیم د سوره حج تفسیر او وضاحت کوو، د هغې تشریح به کوو. که چېرې تاسو زموږ پر چینل باندې نه وي نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ، دې لپاره چې زموږ دا کومه ویډیو وي هغه تاسو ته په وخت باندې موصولېږي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. دا سوره حج دے. سوره حج دریم رکوع ده. مخکې الله جل شانه د کفارو حال ذکر کو، د هغې دپاره سزاګانې ذکر شولې. اوس دلته الله جل شانه د مؤمنانو ذکر کوي. در الله جل شانه طریقه ده چې الله پاک قرآن کریم کې کوم ځای کې د کفارو ذکر وکړي او د هغې دپاره سزاګانې ذکر کړي، نو د مؤمنانو اجر و بدله ورته الله جل شانه بیا ذکر کوي. در الله جل شانه دا اب او طریقه دی قرآن کریم کې. اوس د مؤمنانو دپاره چې څه تیار شوي دي هغه ذکر کوي. ان الله یقینا الله پاک یدخل الذین آمنوا داخل بکی ها خلق لره چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې روان به لاندې نهرونو ته دینا، تجری روان به من تحتها الانهار لاندې دینا نهرونه به روانې د لاندې تحت اشجارها الانهار لاندې راغونونه به نهرونه بهیږي. یحلون فیها من اساور دوی ته به اچولی شي په دې کې بنګړې من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او د ملغلرو ولباسهم فیها حریر او کپړې به دوی فیها پر جنت کې حریرون د ریخم وي. دا دلته راوی اعتراض راځي چې دا لاس ته بنګړي اچول دا خو د زنانو کار دی او دا خو د هغې دپاره کالی دی، نو دا خو د سړو سره بدې ښکارېږي. جواب دا دی چې د دنیا بادشاهانو ځان دپاره یو امتیازي شان وي، هغې په سر باندې تاج هم ږدي، دارنګې بنګړي اچوي. لکه یو حدیث مبارک کی راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کله هجرت کو نو سراقه ابن مالک رضی الله عنه د هغه وخت کې لا مسلمان نو، خو بیا وروسته مسلمان شو. نو نبی علیہ السلام پسې و چې زه به دا نبی علیہ السلام ونیسمه، ځکه هلته مشرکانو د سلو اوښانو اعلان کړی چې دا به موږ هغه ته په انعام کې ورکوو. نبی علیہ السلام ورته خیرې وکړي، د هغه اس دا په ځمکه کې ننوت، د هغه خپې د توبه وویستله. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه، راووت اس یې راووتو. نو سراقه ورسره واده وکړله. نبی علیہ السلام ورسره واده وکړه سراقه سره، ته موږ پسې نه راځي او تر خپل واده یې پورووالی وکړو چې کله د بادشاه د روم او د کسرا نه مال د غنیمت کې کم بنګړي راشي نو هغه به تا ته موږ درکوو. کله چې عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې دا فارس فتح شو او د ایران چې کم بنګړي و د سرو زرو هغه مالي غنیمت کې رالل دوی سره. سراقه مطالبه وکړله،
هغه ته ورکړې شوه. نو د په سر باندې تاج کېښودل دا د عام سړو لپاره رواج نه دی، خو د بادشاه لپاره د یو اعزاز صورت دی. نو دې ته به اهل جنتو ته به دا بنګړي اچولی شي. د دې متعلق سوره فاطر کې راځي چې دا به د سرو زرو وي، سوره دهر کې راځي دا به د سپینو زرو وي. مفسرین وایي جنتیانو ته به 3 قسمه بنګړي اچولی شي، د سرو زرو، د سپینو زرو او دارنګې د ملغلرو. اوس دلته را ولباسهم فیها حریر راغلی دی چې دې دا کپړې دا به د ریخم وي. نو د ریخم خو د سړو د نارینه لپاره د دې اچول جایز نه دي، او دا ریخم استعمال جایز نه دی. په دنیا کې د یو انسان لپاره د ریخمو استعمال جایز نه دی، البته که وزري د خارخ وغیره نو هغې لپاره استعمالولی شي. او الله جل شانه به جابر رضی الله عنه روایت دی جنت کې به یو ونه شي، هغه به ریخم د هغې نه پیدا کېږي، هغه به د هغې لباس وي. دارنګې حدیث مبارک کې راځي د ریخمو کپړه چې چا دنیا کې واچول آخرت کې به بیا نشي اچولی. چا چې په دنیا کې شراب وڅښل دی به آخرت کې د هغې نه محروم وي. چا چې د دنیا کې د سرو زرو د سپینو زرو په لوښو کې څښاک وکړو، خورا څښاک یې وکړو، آخرت کې به دی محروم وي د هغې نه. او دا د اهل جنتو لپاره خاص دی وایي. نو دا خو د دې بیا خلاف دی. یو سړی دی هغه جنت ته داخل شو، جنت کې خو به هر څه دته میلاویږي څه چې د زړه ته کېږي. نو اول ته به د ده کاپړو ته زړه کېږي د ریخمو، دنیا کې به استعمال کړي، خو دې ورسره شرط دا دی چې د توبه بیا نه ایستي. شراب یې څکلي او توبې نه ایستي، آخرت کې بیا شراب نشي څکلی. نو الله جل شانو فرمایي چې دې به د دې جنتیانو خوی به داسې جوړ شي چې را کم د شراب څکلي، ریخمو کاپړې اچولي او توبې نه دی ایستي، نو ده به هلته هغې طرف ته سره التفات نه وي، زړه به ورته نه کېږي. ولباسهم فیها حریر، او لباس د دې په دې کې د ریخم وي. وهدوا الی الطیب، او دې ته به هدایت ورکړی شي د پاکي کلمې. وهدوا الی صراط الحمید، او دوی ته به هدایت وشي دا لار ته چې هغه ستایل شوې ذات لار ده، دې طرف ته به دوی ته هدایت وکړی شي. وهدوا الی الطیب من القول، دې ته به لار ښودلی شوي هغه پاکې وینا ته. وهدوا الی صراط الحمید، دې ته به هدایت شوي دا نیغې لارې ته چې الحمید چې ستایلی شوی دی، چې د الله پاک کومه لار ده هغې طرف ته به دې ته هدایت وکړی شي. دې ته به هغه په زړه کې دا خبره اچولی شي. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله، یقینا ها خلق چې کفر وکړو، ویصدون عن سبیل الله، او دوی خلق منې کوي د لار د الله نه. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، او دوی خلق منې کوي د مسجد حرام نه، الذي ها مسجد حرام نه خلق منې کوي، جعلناه للناس چې منګه ها مقرر کړی دا خلقو لپاره. سواء العاکف، برابر دی پای کې د هغه دیره کسو چې دلته دیره شوي مقیم ورته وایي. سواء العاکف فیه، برابر دی په دې کې چې څوک پکې مقیم دی. والباد، او برابر دی په دې کې باری کسان چې کوم د بهر نه راغلي. ومن یرد فیه، او چا چې اراده وکړه په دې کې بالحاد، په الحاد سره، بظلم، په ظلم باندې. الحاد د الله پاک نه ما سوا د بل چا آواز، د بوتانو آواز وغیره هغه دلته اوچت که په دې کې
دیتا الحاد وی. نذقه من عذاب علیم، منگ بوسکو دتا عذاب دردناک. خلق دا اللہ دا لارنا منی کئی، یعنی پا کلسی نبی علیہ السلام خوب ولیدو پا شپاگم کال هجرت بانی ز بیت اللہ تلاوانی ما دارنگی طواف کو ما احرام میں تڑلے رینو. نبی علیہ السلام را پاس صحابو تی خوب بیان کو، بس داغی هم اراده وی چه بس لار شو. بدای که بیا صلح حدیبیه را للا دا واقع را خودی مشرکانو نبی علیہ السلام او صحابه کرام دا منع کرل عمره کولونا. دینم دا مراد ده. مسجد حرام نه خلق منع کئی، چاہی که چه کمال توسی گی آغا او دارنگی چه سوک دا بحر نراشی آغا برابر ده. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، او سوچ ارادہ کی پدی کی پا الحاد سرا. الحاد اصل کی لغوی معنی سیدھے راستے سے ہٹ جانے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں. او دارنگی قتادہ رحمہ اللہ او مجاہد سے ای قول دارے چی دا الحاد نا مراد دلتا شرک و کفر دے، چی دلتا شرک و کفر مراد دے. سوک دا غزے که لا شرک و کفرو کی دا پارزے که شرک و کفر جائز ننے، خو پدا رے که دیر گناہ را. او نور مفسرین وی چې دا عام دی، هر قسم گناہ تا، هر یو قسم دا اللہ و دا اللہ رسول نا پرمانی تا الحاد ویلشی. نو دا پر حرم کی دیر زیادہ گناہ لري. گورا نارینو سڑو را پارا په جمعات کې منځ کول دا ډیر غوره دي. او دا رنګ چې بیا یو سړی منځ نه کوي هغې کې ډیر ثواب ملاوي، بیا جمع سره کوي 25 او 20 درجې زیات ثواب لري. چې جمع سره نه کوي نو هغې ثواب لږ کم شي، او بیا جمعات نه کوي بلکې کور کې کوي نو بیا ثواب نور هم کم شي. جمعات کې ثواب ډیر، خو جمعات کې د ګناه والا کار وکړو دا غي سزا هم ډیره ده. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یاد کئی ہا وقت منگ زی ورکو ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت، زیر بیت اللہ شریف کی منگا بیت اللہ شریف کی دی ابراہیم علیہ السلام تا زی ورکو. بوّا یبوئو مبوّا، یو زی کی زی ورکول، یو کور کی، یو علاقہ کی. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ بیت اللہ شریف کی زی ورکو. دی کی شردارہ چی ابراہیم علیہ السلام خودل تنو دیکھو پا شام کی اسیدر، شام نے بے ہجرتو کدل ترائے. او دین دا خبرهم معلومیگی چی دا بیت اللہ شریف دا مخ کی ندلتا موجودو. لکه دی بنیادونه خو آدم علیہ السلام خیری یا مخ کی دین پرشتوی خیری دی آدم علیہ السلام نا وړاندې. بے انبیاء د دې بیت الله شریف طواف کو، آدم علیہ السلام طواف کړی دی در نوح علیہ السلام طوفان سره، هغه به وران شو. بیا چې کوم ابراهیم علیہ السلام د دې بنیاد کی خو د دینه مخ کې عمالقه او قوم او خو د دې بنیاد. بهر حال هغه تفصیل په سوره بقره کې هغه شوی. وَإِذَا بَوَّأْنَا، یاد کے ہا وقت چی منگا زی ورکو ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیتی، زیب بیت اللہ کی اللہ تشرک بھی شیئن، چی تا شریک مجوڑوی ما سر سسیز، ما سر سیز شریکوی ما. وَطَهِّرْ بَيْتِيَا، او پاک کزما کرلی طائفینا، طواف کون کو پارا، والقائمین، ادریدون کی پارا، چاہا اللہ تا ادریگی سوک طواف کری بیت اللہ شریف. او دارانگی سوکو ولالی. نو دا ابراہیم علیہ السلام دا حکم ہے چا اللہ تشرک بھی شین، ما شریک ما جوڑو. ابراہیم علیہ السلام خود اللہ سر شریک نہ جوڑو، بلکہ دا زمنگ تا نور چکم راتلون کی خلق دی راغیر پارا
هغې ته دعوت دی چې ګورې الله سره شریک جوړ نه کوي. نو زما کور پاک که طواف کوونکو لپاره والقائمین او درېدونکو لپاره والرکع السجود او چې څوک رکوع کوي والسجود او څوک سجده کوي د هغې لپاره ده بیت الله شریف پاک کا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر او خلق ته اعلان وکړه وأذن اعلان وکړه في الناس خلق ته بالحج لحج چې حج لراځي یأتوک رجالا دوی برازي پیاده خلق تا وعلى كل ضامر هر یو ټفي اوخي باندې دوبله پتله اونټو پر دې ته ضامر وای ټپ اوخه دا خلق راځي په دې باندې او دا علا کل ضامر انتظارتار مرادم کې دي شي یا رجالا فیدا وعلى كل ضامر او هر یو سواره خلق یا تینا دوی برازي من كل فج عميق من كل فج د هر یو زین عمیق لرنا فج اصل کې لار ته وي من كل فج عمیق د لري زی لري علاقونا د لري لارونه د لري زیونه به خلق راځي د حج ته. ګوره الله پاک حکم وکړو الله تشرک بی شیئا دویم وطهر بیت للطائفین. دارنګې دریم حکم وأذن فی الناس بالحج خلقو ته اعلان وکړه. دا اعلان دلته خو اورېدونکي څوک نو خو د الله پاک د آواز ورسول ټولې دنیا ته تر دې پورې چې هغه روحونو هم چې چا لبیک ویلی دی نه هغې هم د آواز اورېدلی دی دا ندا او دا آواز ورسېد هلته. نو الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام د آواز ټولې دنیا ته ورسو قیامت پورې چې څوک بندګان راځي او د ابراهیم علیه السلام په آواز لبیک ویلی دی دی به حج له راځي او دا حج به کوي. اوس چې دا تلبیه ویلی شي لبیک اللهم لبیک حاضر مورد اقرار کوي در هغې جواب دی ندای ابراهیمی آواز دی. لیشهدوا منافع لهم دیر پار چې دی حاضر شي منافع لهم چې کوم کارونه کې دیر پار پیدا را آیت را خلق حاضر شي درې د سراسر پیدا را. ګوره حج باندې ډېرې پیسې ولګي خو هغه خلک چې کوم حج کړی دی نو دا غریبانان شوی نه دی بلکې هغه ورځ ته ورځ ښه کېږي او چې کوم خلک په رسم و رواج باندې کومې پیسې ولګي نو هغې سره چې کوم نه دغه کېږي هغې سره انسان خواریږي خو د حج باندې چې کومې پیسې ولګي که هغه ډېرې لګي او که لږې خو الله پاک دې کې دا فایده ایښې ده چې دې سره انسان خواریږي نه. ویذکر اسم الله او دې یاد کړي د الله نوم فی ایام معلومات په ورځو معلومو کې د الله نوم یاد کړي. حج کومې ورځې دي یادینا مراد ایام تشریق مراد دی عرفه ورځ ده بیا ورپسې د حج د غټ اختر ورځ ده ورپسې بیا 3 ورځې دې ته ایام معلومات وایي. هغې کې د الله جل شانه دا نوم یاد کړي په څه باندې علی ما رزقهم من بهیمة الانعام چې کوم موږ رزق ورکړی تا د څاروونه هغه قرباني کړي د الله نوم په یاد کې او دا قرباني کړي. فکلوا منها تاسو خوراک کوئ د دې نه واطعموا البائس الفقیر او تاسو طعام ورکئ البائس محتاجته فقیر محتاجته بائس تنگ دسته الفقیر فقیر او محتاجته د هغې نه خوراک ورکئ تاسو. ثم لیقضوا تفثهم بیا لرې کوئ تاسو خپل ځان نه خپل خیرې کله احرام حالت کې را لامبل وغیرہ نوکان کټ کول شو ویښته کټ کول شو دا حالت د احرام کې دا جایز نه دي. نو بیا
د باندې د اخیره وغیره پراته وي نو دا بیا لرې کړي چې کله احرام پرانیزي. ولیوفو نذورهم او تاسو پوره کوئ خپل منښتې چې کومه منښته چا کړي چې سی منلي هغه یې پوره کړي. ولیطوفو طواف دې وکړي بالبیت العتیق دا کور د بیت الله شریف العتیق. یو عتیق په معنا د آزاد سره، بل عتیق بله معنا د عتیق پخواني سره چې دوی د دې چې کوم دی هغه طواف وکړي چې دا بیت الله شریف عتیق هم دی، دشمنان وغیره په دې نشي راتلی، او ورسره دا چې کوم دی پخوانی هم دی، دا د آدم علیه السلام نه مخکې دا پرشتو جوړ کړی دی نو د دې طواف دې وکړي. الله جل شانه دا عمل کول